بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې 238 نمبر درس دی او الدرس الرابع والستون سلور شپیتم درس دی. سبق نمبر 238 دی او درس نمبر 64 دی. 64 اول به انشاءالله مونږ د 64 نمبر درس دغه زده کوو. دا کم الفاظ معنی دي دا به زده کوو ځکه چې دا الفاظ معنی به بیا په سبق کې استعمالیږي. نو مونږ چې اول نه د الفاظ معنی زده کو بیا به راته په سبق کې د دې څه مشکلات نه وي. نو معانی الکلمات د الفاظ معنی یو طرف ته الفاظ دي په تور مارکر په سور مارکر مې ورته معنی لیکلي دي. عبرتون چې دی عبرتون دا ستن ته وایي. ستن د ګړۍ دا ستنې نه دي. په دې کې درې قسمه ستنې وي. یو هغه نری د سیکنډونو ستن وي، یو د ټولو نه غټه وي هغه د منټونو وي، او یو وړه وي هغه د ګنټو وي. نو دا عبرتون ستن ته وایي. چې د ګړۍ کوم درې واړه ستنې دي هر یوې ستنې ته عبرتون وایي. عبره عربی کې ورته عبره وایي. عبرتون ستن د ګړۍ هغه ستن. عبرتون د ګړۍ ستن. عبرتون ستن. عبرتون ستن. صغرا چې ده صغرا وړه هغه چې کوم د ګنټو والا ستن ده نو هغې ته صغرا وایي. عبرتون صغرا. عبرتون صغرا وړه ستن. نو عبرتون خو ځان لري او دا صغرا وړه ته وایي چوټي. او دقیقه چې ده دا منټ وایي. منټ یو منټ ته دقیقه وایي. دقیقتون دی عرب دقیقه وایي. یعنی واحد دقیقه، اثنان دقیقه، ثلاثه دقیقه. یعنی واحد دقیقه یو منٹ، اثنان دقیقه دو منٹ، ثلاثه دقیقه درې منٹ، اربع دقیقه څلور منٹ. نو دا دقیقه منټونو ته وایي. او ساعتون ګنټې ته وایي. ساعتون څه ته وایي؟ ګنټې ته. دقیقه منټ ته وایي او ساعه ګنټې ته وایي. او ثانیتون دا سیکنډ ته وایي. نو بیا یې زده کوئ. ثانیه چې دی که نه ثانیه دا سیکنډ ته وایي. سیکنډ ته. او دقیقه منټ ته وایي او ساعه ګړۍ ته وایي. ثانیه سیکنډ، ثانیه سیکنډ، ثانیتون سیکنډ، او دقیقتون منټ، دقیقتون منټ، او ساعتون ګنټه، ساعتون ګنټه. دا خو مونږه د ګړۍ سیکنډ زده کو، منټ هم زده کو او ګنټه هم زده کړه. صحیح شو. عمده به موږ ته اوس په د درس کې استعمالیږي. القطار ریلګاډي ته وایي. قطار څه ته وایي؟ ریلګاډي ته. او محطة القطار نو سټیشن ته وایي. د ریلګاډي سټیشن ته وایي محطة القطار. دلته کې صرف قطار، القطار ریلګاډي، القطار ریلګاډي، القطار ریلګاډي. غداء د ماسپښین روټۍ ته غدا وایي. د ماسپښین روټۍ ته غدا ماسپښین روټۍ. د ماسپښین چې څوک خوراک کوي هغې ته غدا وایي. غدا. دا یبدأ چې دی که نه یبدأ دا اوس فعل دی. دلته کې دا عبرتون، صغرا، دقیقه، ساعه، ثانیه، القطار، غدا دا اسمونه. اوس دی خوا څه پکې دغه هم دی فعل هم دی. نو یبدأ بدأ یبدأ دا یبدأ د فعل مضارع اوله صیغه ده. یبدأ معنی ده هغه شروع کوي، هغه ابتدا کوي، هغه ابتدا کوي یا هغه شروع کوي. د فعل مضارع اوله صیغه ده. انتها ینتهی، انتها ینتهی معنی ده ختمی. ینتهی دا هم د فعل مضارع اوله صیغه ده. ینتهی معنی ده هغه ختمیږي. ینتهی معنی ده هغه ختمیږي. ینتهی معنی ده هغه ختمیږي. الصيف، الصيف اوس بیا اسم دی. صيف د ګرمۍ موسم ته صيف وایي. د ګرمۍ شپږ میاشتې کوم د ګرمۍ موسم وي هغې ته صيف وایي. صيف. الصيف د ګرمۍ موسم. الصيف د ګرمۍ موسم. الشتاء د یخنۍ موسم. د شپږ میاشتې بیا د یخنۍ موسم وي نو هغې ته الشتاء وایي. څنګه اوس سوره قریش کې دي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء، رحلة الشتاء والصيف. چې دی به په شتا یخنۍ موسم کې سفر کولو او صیف او د ګرمۍ موسم کې به هم د تجارت سفرې کولی. نو شتا معنی ده د یخنۍ موسم او صیف معنی ده د ګرمۍ موسم. تصویلو دا تصویلو چې دی دا د واحد مؤنث د فعل مضارع واحد مؤنث صیغه ده، واحد مؤنث غایب صیغه ده. تصویلو معنی ده هغه مؤنثه رسیږي یا مونږ وایو هغه رسیږي. خو دلته مې ورسره مؤنثه ځکه لیکلي چې د دې صیغې نه ورته پته ولګي چې یاره دا د واحد مؤنث غایب صیغه ده، څلورمه صیغه ده.
یسولو یسولانی یسولونا بیا په راځي تسویلو تسویلو ٹھیک شو د مضارع گردان چې د اولی صيغه نه شروع کینو څلورمه صيغه بیا د تسویلو راځي دا د مؤنث واحد مؤنث غائب صيغه ده هغه مؤنث رسیږي هغه مؤنث رسیږي استمر یستمر استمرار باب استفعال نه ده اوله صيغه ده د فعل ماضی استمر معنی هغه مشغوله وي هغه مشغوله وو هغه مشغوله وو یا هغه مشغوله ده هغه مشغوله وو به پکې ولیکو دا فعل ماضی اوله صيغه ده هغه مشغوله یا ده هغه مشغوله وو ها یغادر غادر یغادر مغادره د باب مفاعله صيغه ده او یغادر د فعل مضارع اوله صيغه ده هغه روانيږي یغادر هغه روانيږي یغادر هغه روانيږي استمر هغه مشغولو استمر هغه مشغولو تسویلو هغه مؤنث رسیږي تسویلو هغه مؤنث رسیږي شتا د یخنۍ موسم صيف د ګرمۍ موسم ينتهي هغه ختميږي يبدأ هغه شروع کیږي غدا د ماسپخین روټي قطار ریل ګاډي ته وای ثانیه سکند ته وای ساعه غنټه ته وای دقیقه منټ ته وای صغرا وړي ته وای او ابرا ستنی ته وای نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام